أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي آيت مبارکه کی د قانون شریعت اسلامی قانون د اهمیت بیانېږي. مخکې آیتونو کې د منافقینو قباحت بیان شو چې د نبی علیہ السلام د هغوی دپاره فیصله وکړله او هغه فیصله هغو ته نه وه منظوره. هغې له پاسه دوباره فیصله وکړله. نو دې آیت کې هغوی ته تنبیه ورکولی کېږي او عام مسلمانانو ته د اسلامی قانون او شریعت اهمیت بیانوي چې دین اسلام دا صرف د جماعت پورې محدود دین نه دی، بلکې دا په سرکاري ادارو کې لاګو کوونکی دین دی. نو فرمای فلا، نو داسې نه ده، یعنی د یو مؤمن دپاره دا نه ده مناسب چې د اسلامی قانون نه علاوه په بل قانون باندې فیصله وکړي. نو فرمایي